نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د حدیث مبارک راوی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دے فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی ما اسفل من الكعبین من الازار ففي النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کمی غوټي د خپو دا پټ را خپو دا غوټي نه وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا چې د چا په پینسو کې د چا په پرتوک کې پټي وي کنه دا په اور د جهنم کې سوځي. دا په اور د جهنم کې سوځي. دا سخت ګناه ده چې نارینه سړی پینسي په ځان پسې راکاږي ښکته. یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله رالم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله رالم کنه زما پرتوک ښکته و یعنی لنګ چې مې کم وکړ شي زه خو لکه زما په غوټي پټي ښکته راخکل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا څوک رالو دا څوک دی زما خواله دا څوک راغی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی فرمایي ما ورته چې الله پاک پیغمبر عبدالله ابن عمر زوی عبدالله ابن عمر ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کو تا هغه وی کنه نو ستاره پنځه به دي سینوي کو تا عبدالله ابن عمر وی خو ستاره پنځه به پتا پسې بس مکنه شو راخکل. څومره سخت رټنه وته وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا څوک راغی زما خواله خې پیژندو خو د ډېر سخت غوسې نه وي دا څوک راغی زما خواله ورته عبدالله ابن عمر یم د الله پاک پیغمبره وی کو تا غی نو دا پنځه به دي پس مکنه وي. نو حدیث مبارک کې راځي د حدیث راوی چې کنه زید ابن اسلم رضی الله تعالی عنہ دی فرمایي وای د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ پنځه تر مرګ پورې بیا مونږ لاندې نه دي چې هغه پنځه را پورته کړی کنه بیا تر مرګ پورې د عبدالله ابن عمر پنځه ښکته چانه دي لیدل ښکته بیا چانه دي لیدل. نو پزان پسې پنځه راخکل دا ولی اصل کې عربو کې بچ کم سړی ډیر زیات متکبر او کنه داغه کپڑا پزان پسې پدېزم کې راخکل دا به د تکبر علامت. اصل کې دا تکبر په شریعت کې ډیر ناکاره سیز دی. الله تبارک وتعالى فرمای حدیث قدسی د نبی رسول الله فرمای الله تبارک وتعالى فرمای وې څوک چې تکبر کوي زه ور د جهنم ته روکاګم مور د جهنم ته ځکه تکبر زما سره خای دا زما شان دی بنده به لوی به سي تکبر زما خاصیت ته زما جامه ده کم انسان چې دا زمان راکاږي او زما سره په دې کې جګړه کوي دا انسان به ور د جهنم ته ورتاو کوم. نو پاینس ها یو خبر یاد وساتئ اوس یو سړی داسې دی کنه چې موږ ورته سوایو ناراست ورته وایو کنه دا پاینسې ته د ناراستۍ د بدې ورځې نه پس مکه راخکل شي ټیک شو دا بعضې داسې یي په ګرځېدو یم سمې نه راځي کشه کشه چې ستا نه مخکې شي په لاره باندې کنه نو ته به چې روغ ګاډی رانه مخکې شي داسې خاورې به درته چانګي دوړي به کوي شپې به راکاږي دا بعضې انسان په ګرځېدو کې داسې نو هغه دا پاینسې پسې راخکل شي د بدې ورځې نه د ناراستۍ نه نو آیا هغه په دې حدیث مبارک کې شامل دی که نه هغه په دې کې نه دی هغه په دې کې نه دی هغه د تکبر د وجې نه خو دا د ښکته نه شي راښکلو هغه نه د نیستۍ او د بدې ورځې نه لاندې راښکل شي دا پنسې دا هغه سړی دی چې تکبر کوي دا بعضې که نه د بوټانو دا شونډونه یې پکې پټ کړي هلکه دا پنسې دې برګه که نه بوټ مې بد ښکاري بوټان مې بد ښکاري چې بوټان دې په خپو کړي او پنسه دې بره کړي دا بد ښکاري اوس دا څه شی دی دا متکبره دی دا متکبر دی. اوس که سړی ته پنسې دی چې د کمړه وي دا رانده بدې ورځې نه ښکته شوي سړی خیال مې درته په دې جمې کې اکثر پاجامه لاندې سړی اچولي که نه بیا ورته پته نه لګي چې پرتوک بره دی کو لاندې دی نو دغه په دې حکم کې بیا نه دی داخل ښه ځکه یو حدیث مبارک کې راځي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام وفرمایل وی کومې پنسې چې ښکته وي نو دغه خپې به په اور د جهنم کې سوځي. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله پاک پیغمبر زما دا لنګ زمان اکثر ښکته شي خیال مې ورته نه دا رانه ښکته شي نو دا ما تکبر د وجې نه خو به بې احتیاطۍ کې رانداسې شي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ابوبکر ته په دې کې نه ته تکبر والو کې نه د حدیث نه ښکاره معلومه دا شوه چې تکبر په نیت نه کو چرته اسي خو بیا هم پکار ده چې اوچتې اسې کپړې ګنده کېږي نو هغه په دې حکم کې نه دی داخل چې د تکبر د وجې نه یې کپړې لاندې دا هغه دی چې تکبر د وجې نه یې کپړې لاندې راښکل شي.